السلام علیکم. زما نوم محمد علي دی. کوم چې پرون واقعیت شوي په بایپاس په علاقه کې شوي نو په هغه لیاز باندې زه یو میسیج ورکوم د کیمرې په وړاندې باندې چې کوم ایویس نوم یې هلک دی او د هغه پلار نوم چې دی علي سید نوم دی. د هغه موږ سره مونچ یو په دې ریبارټري سینټر کې موږ سره مونچ یو. نو موږ یو 35 लाख روپۍ چیک د 15 نو باندې چیک نو هغه چیک چې کوم دی نو هغه کیش کو ولاړ وتښتېدو. بیا موږ سره شاته د بل مونچي دی د میمن چې د هغه نوم دی تاریخ نومي کس چې کوم دی نو په 15 چیک کې شو. نو 15 16 17 18 19 باندې میمن ته اطلاع ورکړه چې بھائی چیک چې شو چې خو هغه غیب دی. نو چیک شو چیک زموږ معلومات وکړو نو پارټي ته موږ پارټي چې خو کې شوی دی چیک چې کې شوی دی. نو چیک نه وروسته تانې ته لاړو هغه موقع باندې حبیب ایسوچو ناسه میلاو شو. موږ ورته بھائی موږ د پروجیکټ نه 35 लाख روپۍ چیک د ایویس نومي کس تختولی دی خو هغه نشته موجوده کوم چې موږ سره بل مونچي تاریخ هغه یې شته. نو هغه تاریخ هم راوستو او دغه دا دوه کسان چې پرون مړه شوي دا دوه کسان هم راوستل. نو 3 غنټې یا 2 غنټې په اولاد کې بند کړل. د هغې نه پس چې کله کمرې ته رادننه کړو نو ایسوچو زه زما ورور او بل یو کس دی هغه یو ناظم صاحب چې موږ سره جرګه وکړه ایسوچو صاحب چې بھائی داسې کار دی. ایسوچو صاحب ورته ویلې چې بھائی یا پیسې یا کس. نو دی بابا ورته وایي که ته ما په دې اولاد کې بند کړې نه ما سره موبایل شته نه ما سره بل څه شته خو ما پرېږده زه به هلک ته رینګ وکړم یا بل چا ته به رینګ وکړم پیسې چې کوم ځای پرتې دي تاسو له به راوړي. نو 4 ورځې پس د موږ له پیسې راوړې 15 लाख روپۍ. بیا د هغې نه پس 4 ورځې پس بیا یې 5.5 लाख روپۍ بیا پروجیکټ ته راوستې. نو په هغه ټایم کې مثال میمن شاهد میمن زه زما ورور دی بابا 5.5 लाख روپۍ راوړې. بیا دا فریاد وکړو چې بھائی زه خو د پیسو او د مالي لاسه کمزور یم تاسو 20 लाख د ورځې به ما ته په دې پیسو کې ښه وکړه. نو 5.5 लाख روپۍ واپس یې ورته معاف کړې چې زه بابا دا ستا شوې پاتې 9.5 लाख شوې. 9.5 लाख روپۍ چې کومې دي هغه د په دې 15-10 باندې ټایم و او هغه بچي مې رالیږي. نو د هغې نه پس چې دی بیا به زه لږې در کومه قصه هلته ختمه شوه. اوس دلته زما څو کسان دي څه میډیا دي او زما نوم علي یا دا وایي چې بھائی دا پوج کوم کار کړی دی د دې پیسو په ترو کړی حالانکې پوج د دې پیسو سره سویمه ده پیسې هغه موږ راکړي دي او اوس زما د نوم بدنامولو کوشش کوي. دغه څوک چند کسان دي څه میډیا والي چې دا نومونه زه نه لمه باقاعده په سکرین باندې راځي دا خبر غلط چلیږي. نو په هغې لیاز باندې زه دا میسیج ورکوم چې بھائی ما سره ورته ایسوچو ښه کړي دي پیسې لږ راباسلي دي 20,50,000 روپۍ سړي نه راباسلي دي. هغه 20,50,000 روپۍ چې دي ماته میلاو شوي دي د هغې دا ریکارډ دی د 20,50,000 روپۍ ما میمن ته لیږلي دي. د هغه د راجا بلډر په نوم باندې د هغه اکاونټ د 20,000-50,000 هغه ته ما لیږلي او دا هغه چیک دی 35 लाख روپو چې هغه کیش کړی دی. دا پاڼه ده چې کوم ایویس نومي هلک د بینک نه 35 लाख روپۍ وباسلي دا دغه ټول ریکارډ دی او دا زما د تاڼې او د نور ریکارډونه د پراته دي په سکرین باندې پراته دي. ایسوچو موږ ته دونه ښه وکړل چې لکه موږ پیسې موږ راوباسلې او ومې موږ سره دونه منډه تړله ووهله او پیسې چې د هغه میلاوې شو او پیسې هم د میمن وې زه هم د میمن و مونچي هم د میمن و. نو په دې کې زما سویمه ده الټه پوسټ ته چې دی بدنامولو کوشش کوي زموږ پاک آرمي چې کومه ده د هغې کوشش کوي د بدنامولو. نو دا حقیقت چې کوم دی هغه دا دي چې کوم ما تا ته وویلي. باقي مخکې ما ته پته نه شي چې څه شوي څه نه شوي دا به یو خدای ته پته وي. د هغې وجه دا ده چې لکه اوس هم زما په نوم باندې دا خلک بدنامولو کوشش کوي. نو زه دا یو پیغام ورکوم د دې کیمرې په سترګه باندې چې زه به هم دلته هم پریس کارډ کوم بیا به زه په پېښور کې هم کوم په اسلام آباد کې به هم کوم. لکه ما پسې یو سړی خبرې کوي یا پوج پسې یو سړی خبرې کوي نو واقعیت نه خبر نه دي او په خبره ځان پوه کوي نو دا ګډې وړې خبرې چې دي دا برای مهرباني دا مه کوئ. او زه یو قوم ته دا یو پیغام ورکوم چې حقیقت دا دی څنګه چې ما تاسو ته په دې کیمره په سکرین باندې وویلي. زما نه د پوج سره تعلق شته او نه پوج زما سره تعلق شته. دا کار د عوامي تاڼې ده چې دونه پیسې مالا
ایسوچو صاحب راوباسلې او 15 لکه ورته پرېښودې دا 9.5 لک روپۍ به تیم راوتې وي خو لکه داسې یو ډرامه ده په ما پسې یو سړی کوي چې د پوسټ وینا کړې ده او پوسټ د دا ویلي چې پیسې والا پوسټ به دې کې سویمه ده چې دونه پیسې ایسوچو صاحب راوباسلې او نور یې مراباسلې نو په دې کې لکه د پوسټ لکه څه خبره نشته نو پوسټ چې د آرمي پاک آرمي نه ما پیژني او نو زه پیژنم نو چونکې زما دا یو گزارش دی چې لکه دا پروپاګاندا او دا خبرې مبرې دي لکه نه کوي نو په دې زما په نوم چې کوم خبره چلی کنه زه به عدالت ته ځم زه باقاعده دا کسان چې دي چیلنج کوم به چې یو سړی په ما پسې او زما برند پسې خبرې کوي نو دا بې مناسبه ماته ښکاري او دا چې ډرامه ده پاک آرمي پسې یو سړی خبرې کوي او دا ډرامې کوي او دا میډیا والا ډېر پکې دي هغه ډرامې کوي نو لکه دا ماته بې مناسبه ښکاري چې دونه پیسې راباسلې زما خو 25-30 روپۍ دي پکار چې هغه پوج راوباسي نو پوج د دې څه سویمه ده پیسې خو مال الریډي ایسوچو صاحب راباسلې دي په رحم آباد تاڼه کې او نور یې راباسلې خو په منځ کې دا واقعیت راغلی نو زما دا یو میسج دی چې کومه په میډیا باندې کومه خبره چلیږي نو دا ټیک نه ده جي